ټوله هفته به مو الله جل شانه د ناګهاني آفتونو، مصیبتونو، غمونو، مرګونو نه محفوظ وساتي. د یوې جمعې نه واخله تر بلې جمعې پورې. عمل څه دی؟ مختصر عمل. د جمعې مونځ دې وکړو، د هغې نه پس که په لار باندې را روان یې، که په کور کې ناست یې، که په هر ځای کې یو ځل سوره فاتحه ووایه، اووه ځل سورة الاخلاص ووایه، قل هو الله احد سورت. د هغې نه پس اووه ځل قل اعوذ برب الفلق ووایه. د هغې نه پس اووه ځل قل اعوذ برب الناس. دغه درې سورتونه ووایه، په خپل ځان باندې چوف که، دعا پکې وکړه د خپل ټول فامیل خاندان دپاره. الله جل شانه به دې د راتلونکې جمعې پورې د هر قسم ناګهاني آفتونه او اوازونه شي ناګهانه په سړي باندې الله دینه کې د مصیبت غم آواز وشي چې دا انسان ته ډېر تکلیف ورکوي، ډېر زور ورکوي. د دغسې ناګهاني بیمارۍ نه، افت نه، مصیبت نه، غم نه، درد نه، مرګ نه، د دې ټولو څیزونو نه به الله محفوظ وساتي. او دا داسې عمل نه دی، دا ثابت عمل دی د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها نه او د امت د ډیرو بزرګانو نه ثابت عمل دی. ډیرو خلکو په دې باندې تجربه کړې، ډیرو خلکو دا عمل خپل کړی دی، هغوی تجربه په دې باندې کړې ده چې په دې عمل کې دغه خیر الله جل شانه اچولی دی. ټول پې 2-3 منټه هم نه لګیږي، خو د ټولې هفتې دپاره به د الله جل شانه په خپل حفظ و امان کې واخلي. نو تاسو هم نن د جمعې مبارکه ورځ د نن نه شروع کړئ، خپلو دوستانو ته، خپل فامیل ته، نورو عامو مسلمانانو ته ورسوئ تر څو ډېر خلک دا عمل وکړي. موږ او تاسو په دې عمل او په دغې برکتي کار کې ورسره شریک شو، نو ثواب اجر دا به انشاءالله زموږ او ستاسو شریک وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.